بسم الله الرحمن الرحیم. درنو پښتنو ورونو، الله پاکم خاده او آباد لره او چې هر چرته الله پاکم تل خوشاله او آباد لره. داسې د جی چې د دې صوبایي حکومت د بې غیرتوب یو عجیبه غونډه کې دغه درته خیمه هغه ده چې د لا او د اوس صوبایي حکومت سره د ماشومانو د سکول چې کوم په سرکاري سکولونو کې غریبانان ماشومان چې کوم سبقونه وای دا غوي د کتابونو د لپاره د حکومت سره پیسې نشته، د خپل لوچه بازار لپاره او د خپل دمتوب د لپاره او د خپل کولیتوب د لپاره د هر څه لپاره دوی سره پیسې شته، خو د دې لپاره پیسې نشته چې کوم ماشومان کوم بچي زمونږه په سرکاري سکولونو کې سبق وای نه هغه د لپاره چې کوم نه پته کال کې هغه ماشومان چې کوم بغیر کتابونو ناشتي چې ځان له زاړه ماړه را پیدا کړي غوټیک دا ګینه ادروایز ماشومان سره کتابونه نشته او ماشومان سکول ته تک چې کوم نه دا شروع شوی دي. زه په دې پته باندې پیغام چې دا د تعلیم چې کوم دشمنانو دا کاپیران چې کوم چې کوم د تعلیم دشمنان دي او دا زمونږ د بچي زمونږ د را روان نسل دا چې کوم دی دا د تعلیم نه محرومه کوي. دا دغه خلک چې کوم دی کې نسل عجیبه خبره خدا را چې د عوامي نشل پارټي په 2010 کې یو قانون پاس کړو او هغه دا چې را سرکاري سکولونو کې چې کم بچي سبق وي هغه ته پری ابکاس چې کم دی لکه بوکس په ملاويږي دا به سرکاري ملاويږي. د 2013 پورې چې کم دی دا د عوامي نشل پارټي هغه ته چې کم دی چې کم پبلشر کپنوي هغه ته پیسې جمع کړي دي او هغه کتابونه ماشومان ته سرکاري ملو شوی. د 2013 دی خو د 2014 نه واخله ته د 2024 پورې دا ټول وخت چې کوي دا د پاکستان تحریک انصاف حکومت او داسې عجیبه حکومتونه وو چې په دریوانو حکومتونو کې کله محمود خان او کله پرویز خټک او کله اوسره بریټو چې کوم دی حکومت راغلی دریوانو حکومتونو کې یو روپیا چې کوم پبلشر کمپنو ته راغلی او د پبلشن کمپنو چې کوم دی په صوبایي د پاکستان تحریک انصاف په دې حکومتونو باندې 10 ارب روپیا چې کوم دی دا قرضه پرته را چې دا د کتابونو په مت کې چې کومه پیسې دغه نه غوي کتابونه په غوي باندې چاپ کړ 1 روپیا دوی نه ورکړي عقوبت دا چې غوي تنگ شو غوي وته چې د خدای ظالمانو کومه پور به موږ د کتابونو چاپ کو تاسو له به در کو تاسو موږ ته پیمنټ نه کوي نو د دې په دغه کې وته 10 روپیا وته چې کوم دی غوي د جمع شوی دي او صوبایي حکومت په دې کال کې ماشوم له سره ورو کتاب ورنکه. نو زه وایم چې پښتنو که د پاکستان تحریک انصاف خلک هم دي نو زه ته تم چې جولاګانو ولستاسو د بچي بچګمې په سکولونو کې سبقونه نه وای تاسو لږ سوچ وکړئ چې دا کم دشمنان چې کوم تاسو کې نولې دا کم تاسو چې کوم دی نو د پښتون بچي چې کوم دی لکه مثال خبره غوي د تعلیم نه محروم کېدو ولا خلک تاسو چې کوم دی د اسمبلو ته او دغه ته لګل دي د حکومت ته لګل خدای ته وګوره د تاسو په شکم دینو زور راوړی چې یاره زمونږ د بچي زمونږ چې دا په صوبه کې ټول خلک مالدار نه دي چې پرایویټ سکولونو ته بیلیږي چې کوم ماشومان سرکاري سکولونو ته بیا خو د سم کارو کې راځي شو تعلیم دی وته واچي چې څنګه یونیورسيټو کې په سریر شو کې چې کوم دینو کم از کم پښپاړس ولسو یونیورسيټو کې چې دغه نشته لري وایس چانسلر نشته لري بس داسې چې کوم دینو سکولونو ته تعلیم واچي او بس مثال خبره بس دوی په خپل ګندبازي کو په خپل هغه کې چې کوم دینو بس خپل وخت لري او بس موږ د پښتنو د بچو بس بیا لامل شنو بطاقه خبره ده.